په نورو میاشتو کې داسې مهرباني نشته. ګوره هر شپه الله نیمه شپه آسمان دنیا باندې تجلی فرمائی. څه فرمائی ای زما بندگانو تاسو کې څوک داسې شته چې دایمانه ګناهو بخنه وغواړي او زه ګناه معاف کم؟ څوک داسې شته چې دایمانه مغفرت طلب کی زه مغفرت وکما؟ څوک داسې شته چې دایما ته ووایي یا رب زما حاجتونه پوره کو زه حاجتونه پوره کم؟ زمونږ نادان خو ټوله شپه په موبایل کې نه خطي، ټوله شپه خلک لګیا لوډو باندې تیروي. دا څنګه روزه شوه؟ دا خو بیا داسې کو سبا نه چېرته کور کې د غوا یا میخه ولاړې هغې ته په خولې باندې څه ورخېجوه هغه به ستا په ځای روژه نیسي. روژه وایي څه ته روژه دې ته نه وایي چې له خوراک او څښاک نه ځان منع کړي. ها دا خدای سره د رب عبادت دی. دې سره کم شیز نه چې زما او ستا رب منع کړی د زما وروره هغو شیزونو نه به ځان ساتي. زکات ورکول پکار دی. په دې میاشتې کې غریبانو، فقیرانو، مسکینانو، سپین پوش خلکو دلجویي کول پکار دی. زمون خلک دې کې بیا تپوس کې یاره استاد جی په ما باندې دا سرسایه کیږي که نه کیږي؟ چې دنه تپوسو کې چې جیب کې د 100 زرو موبایل پروت دی او ته دا تپوس کې چې په ما باندې سرسایه کیږي که نه کیږي؟ او خدای بنده که په تا باندې کیږي او که نه کیږي نه دی کیږي اوس پته نه کې نیکۍ نه به ځان محرومه کوي؟ نه. نبی علیہ السلام صحابی ته فرمای لاړ شه مدینه په کوڅو کې آواز وکا اے د الله بندگانو ایمان والو سړیو او ښځو تاسو د